اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الفصل الثانی عن صفوان بن عسال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي فقال له صاحبه لا تقل نبي إنه لو سمعك لكان له 4 أعين فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن آيات بينات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تسهروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محسنة ولا تولوا للفرار يوم الزحف وعليكم خاصة اليهود إن ألا تعتدوا في السبت قال فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي قال فما يمنعكم أن تتبعوني قال إن داود عليه السلام دعا ربه ألا يزال من ذريته نبي وإنا نخاف إن تبعناك وأن يقتلنا اليهود رواه الترمذي وابو داود. منگا غٹ غٹ گناہونا پدے فصل اول کے پرون ذکر وہ پورے منگا شمار کلا دا نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیثو پرنا کے مو وہ اغا خوینا چی اغا غٹ غٹ کبائر و اغم ذکر بیام سلور دا منافقت خوینا ذکر چی پدے سڑے منافق کی یو پاغی کی دروغو یو پاغی کی خیانتو یو پاغی کی وعدہ خلافی وا او سلورم پاغی کی بد رد ویلو اللہ دی دمونگا دا طول و حفاظت کی دی فصل ثانی کی اغا احادیث دی چی اغا دا بخاری و مسلم نا علاوہ پنور کتابونو کی موجود دی او دی کتاب والا غرا نقل کری دی مصباح السنہ والا چی مشکات المصابی والا فصل ثانی کی ذکر کری دی دا اغا احادیث دی چی دا بخاری و مسلم نا علاوہ پنور کتابونو کی نقل و مصباح السنہ والا را جمع کرو ہم دقا دا کبائرو او دا منافقت سے کمینہ خیدیاپا کی مزید بیانی گی. حضرت صفوان ابن عسال و صاحب دے صحابی دے اغوی چی قال یہودی لصاحبی عن صفوانا دا صفوان روایت دے چی دا صفوان ابن عسال لے دا عسال زوے دے قال دیوی چی قال یہودی یہودی لصاحبی قبل ملگری تا چی اذهب بنا ما بوز الى هذا النبی دا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوالا دا نبی چی دے دا خوالا میں بودنو فقال ویغوتوی لا تقل نبی سمو آئے چی نبی دے فقال له صاحبه عملگری ورتوی لا تقل مو آئے نبی چی نبی دے دا تر اخپل طرف نا دے سمو آئے چی نبی دے انہو شان دا دے لو سمعکا کدے پیغمبر واور دستانا لکان گورے دی لہو دا 4 اعین سلور سرگی دی سلور سرگی سے مطلب دے یعنی کتاوت نبی ہوایو نا اگا خوبیا دیر خوشحالش زکبہ خوشحالش یہودی و تا نبی ہوایو نو بیا خوب دا غدا خوشحالی حد نہیں نو نبی و تا مو آیا بس محمد وایا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مو آیا فاتیانو دا دوڑا روان شرال الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوال فسألاہو نو دی دوڑو تا پوسونا وکلو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا سألا تا پوسونا وکلو ہو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا عن آیات بینات دا واضح نخونا دا سنا دا واضح نخونا یعنی دا معجزون تا پوسونا دا وکلو اگا معجزی چی کم پا قرآن عظیم الشان کی دا بنی اسرائیل و ذکر دی نہ معجزانت اور چکم نہ آیات دی اغا آیتون تپوسون تے وقت فسألاہو نو تپوسون تے وقلو عن آیات
داغی نشانیانونا بینات چې هغه واضح نشانیان دي، هغه واضح معجزې دي. واضح معجزې په موسی علیه السلام باندې چې کوم دغه راغلي 9 آیات چې پرې راغلي، مثلا پاغې کې یو عذاب د قمل د ثباده دغه شان درې ور پکې هغه چې کوم دعا چې لاس به دغه تننيستو هغه برنا راوته دغه به گزار کو دا لاټۍ به راواغسته گزار وکړه دغه نه به مار جوړ شي. نو هغه ته د معجزو ته پوښتنه وکړه. نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم وته وی چې دغه معجزې خو لا دغه دي خو چې نور ورته بیان وکړو. هغه ورته ویلې هغه نه معجزې او دا هغې نه وروسته ورته هغه اوږد تقریر ورته داسې وکړو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی لا تشركوا مشركوي بالله اذا الله سرا شيئا فشيء ولا تسرقوا او غلا مکوي. یو حکم وتوه چې شرک مکوي، دویم وتسوه غلا مکوي، او دریم وتوه ولا تزنوا او زنا مکوي، او څلورم وتوه ولا تقتلوا او موجن النفس يذيروا التي اغذروا حرم الله چې حرام کړی الله تعالی الا بالحق مگر په حق وجل شي. په حق وجل څه ته و چې یو سړی ولګي بل مړ کړي نو بس بیا خیر بیا بدل کیږي. دغه شان یو سړی دی هغه زنا یې وکړه نو هغه باندې خو به د مرګ سزا خیږي. نو دغه ته حق وجل ورته وایي. د دې نه علاوه د چا د وجلو حق چاته نه دی حاصل. لا تقتلوا موجن النفس التي نفس هغه حرم الله چې الله حرام کړی الا بالحق مگر په حق سره. ولا تمشوا او مبوزي ببريء بگناه سره. ولا تمشوا مبوزي ببريء بگناه سره الى ذي سلطان حکمرانانو خوالا پچا باندې رپورټ وکي اس ګناه وطن یو ته په رپورټ وکي د دې لپاره لیکتلو چې هغه مړ کی. نو دا کار مکوئ. بے گناه سړی به ترانې ته مبوزئ. ولا تسحروا او جادو مکوئ. ولا تاكلوا الربا او سود مخورئ. ولا تقذفوا محسنه او پاک دامن خزه باندې الزام د زنا ما لګوي. ولا تقذفوا او موله محسنه پاک دامن خزه یعنی الزام ما لګوي. قذف وي د دروغ الزام لګول، محسنه وي هغه خزه ته چې هغه پاک دامن ده. ولا تولوا او پشاکیږي ما للفرار د تختی د پاره یوم الزحف د جنگ په ورځ د جنگ په ورځ تختی د پشاکیږي ما. وعليكم او تاسو ته خاصه خاص اليهود يهوديانو يهوديانو خاص تاسو ته چې الله تعتدو دیاته مکوئ په سبت د خالد ورځ مبارک د خالد ورځ مبارک دیاته مکوئ. قال نو دا راوی فقبلا نو دا دواړه چې راغلیو دي چې دا خبره ووري نو دا خو دې په کتابونو کې د مخکې موجود وي. نو فقبلا دې دواړو خپل کې یده دواړه لاسونه د پیغمبر علیه السلام ورجلیه او دواړه خپې ول خپل کړی. وقالا او دواړو پیغمبر علیه السلام ته وی نشهد مونږ دا گواہی کوو انک چې ته نبی پیغمبر یې. قال نو پیغمبر علیه السلام وته په ما يمنعکم سشي من کړی تاسو ان تتبعوني چې ما تابعداري وکړي چې پیغمبر مې منې نو بیا د ما باندې ایمان ول نه وروړي. قال نو هغه دواړو ته یو باندې وکړه سی وکړه باندې وته ویل ان داوود علیه السلام دعا دعای کړي او رب د خپل ربنا وی الله یزال ان لا یزال همیشه دی من ذریته د په بچو کې نبی پیغمبر. داود علیہ السلام دعا کړې و چې پیغمبر دې د ما د بچو نه. نو ان نخاف من یریګو ان تبعنا کا کمنګا ستاته بيداری وکړه ان یقتلنا من بملکی الیهود نور یهودیان د خپل مرګ د یې نه پتا ایمان نه راوړو. یاد شو. وعن صفوان بن عسال د صفوان بن عسال رضی الله عنه روایت دی قال دی وی چې قال يهودي يهودي سړي ویل صاحبي خپل ملګری ته ول اذهب بنا مبوذ الى هذا النبي دی پیغمبر ته د پیغمبر خاله دی نه. فقال نو ویل له دی يهودي ته صاحبه د ملګری ویل لا تقل ما يا دی محمد ته نبی چې پیغمبر دی انه ذکدا پیغمبر لو سمعك کستا دا خبره واورید لکان ایبا له د اربع اعین فلور سترګې ډېر به خوشاله شي. فاتیانو دوړه لړل رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاله وسالاه نو تپوسه ته وکون آیات د هغه معجزو نه هونه کمی چې په موسی علیه السلام باندې کمی معجزې راغلي بینات چې هغه واضح معجزې وي.
نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی هغه موجودی خلا یو دی خدي دا وره رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته لا تشركوا بالله د الله سره څوک مشرک وي شي ان شيء ولا تسرقوا غلامك ولا تزنوا زنامك ولا تقتلوا النفس موجودی حصہ زیروه التي هغه حرم الله چې حرام کړی الله تعالی الا بالحق مگر په حق سره ولا تمشوا مبوزي ببريء يو بي گناه سره الى ذي سلطان حکمرانانو ته ليقتلوا چې حکمرانان یې مړ کی ولا تسهروا او جادو مکوي ولا تاكلوا او مخري الربا سود ولا تخذفوا او موله په الزام باندې محسنه پاک دامن خزا الزام د دروغ په ملګوي ولا تولوا او متويږي للفرار د تخت د پاره یوم الزحف د جنگ پورز وعليكم او تاسو ته خاصه خاص اي اليهود يهوديانو الله تعتدوا چې زیاته مکوي په سبت د خالد ورته په باره کې تاسو ته یاد دي قران کې ویلي چې لقد علمتم الذين اعتدوا في السبت د خالی په ورځ باندې څه زیاته کو مونږ چې جمعې مونږ کو دغه شان دغې د هفته د ورځې د عبادت ورځ د عبادت په ورځ باندې بل عبادت پر تل کاروبارونه به کول قال انه دی يهودي دا راوي وي چې په قبل د دوړو يهوديانو خپل کوي د دوړو لاسونو د پیغمبر ورجلې یو دوړو خپل د پیغمبر وقالا دوړو وي نشهد منګ وای کو انک چې ته نبی پیغمبر قالوا پیغمبر علیہ السلام ورته وی په ما يمنعكم نفش من کوي تاسو الله تتبعوني چې تاسو تابعداري مکنه کوي دما قالوا وغوتوي ان داود علیہ السلام دعا کړو رب خپل ربنا چې الله یزال من ذریته همیشه دي شي دما په بچو کې نبی پیغمبر وإنا من يريغ ان نخاف وإنا من نخاف يريغ ان تبعناك كما استات بداري وکو ان يقتلنا مړبکی من ان يقتلنا مړبکی من لره اليهود د نور يهوديان رواه الترمذي و ابو داود والنسائي ترمذي کتاب ابو داود کتاب نسائی کتاب دا حدیث نقل کړیات شو بل حدیث په دغه مضمون باندې د حضرت انس نه نقل لري وی وعن انس او د حضرت انس نه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلی چې ثلاث درې خوونه دي ثلاث درې خوونه دي یعنی ثلاث خصال درې خوونه دي من اصل الايمان چې دا اصل د ایمان دی څه دی اصل د ایمان دی یعنی د ایمان هغه اصل دا دی په ایمان کې دا درې کارونه چې دي نو دا د یو سړي د مسلمانې دا درې سيزونه دار په جنګلو دي یو دا الایمان الکف لاس بندول عمن د هغه چانه چې قال هغه لا اله الا الله محمد رسول الله یو کار بدا کوي چې چا دا کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو هغه بل لاس د وجنه نوجته وي لاس به نوجته وي نو الکف بن ساتل اخلاص عمن د هغه چانه قال چې هغه لا اله الا الله لا تكفره مکافر کو دا انسان بذنب په ګناه لا تكفره مکافر کو انسان پس باندې بذنب په ګناه سړی نو ګناه وشو ته چې دا کافر دی نو کغټه ګناه یو کوړه ګناه په ګناه باندې بچاته کافر نه وای په ګناه باندې بچاته کافر نه وای او بل ولا تخرجه من الاسلام او نه به وباسي په سړی د اسلام نه کافر به ته په ګناه هم نه وي او د اسلام نه به هم نه وباسي نو زموږ په دې دور کې د بعض خلک چې نو هغه بس په لګ څنګه چلو شي دا کافر دی دا گمراه دی نو په هغه باندې بیا جنازه مکو خلک په طلاق شو دا کسی می سي کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چاته په یو ګناه باندې کافر هم نه وي او د اسلام نه به هم نه وباسي ولا تخرجه موباسه د انسان من الاسلام د اسلام نه به عمل په یو ګناه باندې په یو کار باندې په ګناه باندې درې کارونه د اسلام اصل دي یو څو چې لاس بندول لچانا چې چا د خپل څه ویلي لا اله الا الله محمد رسول الله یاد شو دویم څه شو لا تکفره بذنب چاته په ګناه باندې بوته کافر نه وي او دریم دا چې ولا تخرج من الاسلام بعمل او په عمل باندې بسوک د اسلام نه نو باسي او دویمه خبره دا وکړه والجهاد ماذ او جهاد بجاری والجهاد او جهاد بماذ جاری مز د هغه وخت بعثني چې د لګل یم الله والله تعالی ځکه کله الله را لګلم د هغه وخت جهاد جاری دی او جاری به د کومه پورې الا ان تر دی یقاتل چې جنگ وکي اخر هذه الامه اخرنه سره د دې امت الدجال د دجال سره په اخر زمانه کې به یو ډېر گمراه انسان چې دی هغه به د مسلمانانو سره جنگ کوي او مسلمانان به چې دی نو هغه به د اسلام نه به منکیو
دغه سره به پیسي دغه سره به جیدادي دغه سره به اقتداري دغه سره به حکومتي لکه دی وخت کې امریکا چې د ټولې دنیا سپر پاور وي نو دغه شان یو قوت به چې هغه قوت به مسلمانان به دغه د الله سره ډېر مجبوري نو د هغې خلاف به هم مسلمانان جنګ کوي لکه تاسو ولې د امریکا ډېره زوروره ده خو په افغانستان کې ورسره مجاهدینو جنګ وکړو اوس یې په تېښته مجبور کړل دغه شانې د آخري دجال سره به هم مسلمانان به ورسره د هغې وخته پورې جهاد کوي چې تر څو د دجال وجلی نه وي والجهاد و جهاد ماذن دا به رواني موږ د هغه ټیم نه بعثني چې ده لېږلی ما الله والله تعالی الى ان تر دې یقاتله چې مړ کي آخر هذه الامت آخرنی سړی د دې امت الدجال دجال لره لا یبتله نبی ختمی دی جهاد لرا جور جائر ظلم د ظالم کزا یو ظالم بچا هر څونم ظلم ظالم شي خو جهاد نشي ختموله ولا عدل عادل او نو کدا ټول دنیا د عدل نه ډک شي کنه نو بیا هم جهاد نه ختميږي ولا عدل عادل او نه عدل د عادل تاسو وایئ چې د ظالم خلاف جهاد کول خو خیر ده توک لري خود د حکومت د عادل حکمران خلاف هم جهاد سره کی نه مطلب دا دی چې بیا به د اسلام دفاع کې بیا به د عدل نظام بساتي نو چې د عدل نظام ساتي نو هغه جهاد دی څنګه چې دشمن سره مقابله جهاد دی دغه شان خپل سرحدات او خپل ملک او خپل نظریه ساتل دام سره دام جهاد دی او دریم دا چې ول ایمان او ایمان لرل بالاقدار په تقدیر باندې ایمان لرل په باندې په تقدیر باندې یعنی هغه ټول کارونه چې په عالم کې کیږي په دې دنیا کې چې څه کارونه کیږي خیر له کو شر دی دا رچاره طرف نه مقرر دي دا الله تر طرف نه مقرر دي توي الايمان بالاقدار رواه ابو داود وعن انس او ده حضرت انس نے روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو ثلاث دري خوین دي من اصل الايمان چې دا د ایمان اصل له الكف لاس بندول دي عمن د هغه چا نه قال چې هغه وی لا اله الا الله محمد رسول الله لا تكفره موجنه مکافر کوي دغه انسان به ذنب په ګناه ولا تخرجه میوباسه من الاسلام د اسلام د بعمل په یو کار په یو ګناه دویم ول جهاد او جهاد به مازن چلیږي روان وي مزد هغه ټیم نه بعثني چې د لېږلی ما الله والله تعالی اله ان تر دې یقاتل چې وجني اخر هذه الامه اخرنه امتي الدجال دجال لرا لا يبتله نشي ختم ولدي جهاد لرا جور جائر ظلم د ظالم ولا عدل عادل او عدل عادل دویم څه د اصل د ایمان نه یو هو الکف عمن قال لا اله الا الله او دویم سو جهاد فی سبیل الله او دریم سو والایمان بالاقدار او ایمان لرل په تقدیر باندې دا درې کارونه چې درته یاد یو په دې عملی بس تا ایمان کامل لې وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنہ او حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ده قال غوي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اذا زن العبد کله چې زنا کوي بندا خرج وزي منه ددن الايمان ایمان چې سره ایماندار دی دا زنا نشي کولای معلومیږي دا چې په کوم وخت کې دی زنا کوي په دې وخت کې دنه ایمان رخصت شوی دی دنه ایمان رخصت شوی دی نو اذا زنا کله چې زنا کوي العبد یو بندا خرج وزي منه ددن الايمان ایمان فکان نو ایدا فوق راسي د سر د پاسه د ایمان چرته د په سر د پاسه پروتي او چت پروتي کذلته پشانته رسولي څنګه چې رسول ایګنه د قشان د ایمان دنه بار ختلې فاذا خرج من ذلك العمل کله چې دا دی عمل نوزي زنا پریدي فاذا کله چې خرج د پاسه من ذلك العمل د دې دینانا رجع راشي واپس الیه دته الايمان ایمان کله چې سړی دغه خضره خو چې هغه زنا کوي یا بل حدیث کې ویلي غلا کوي نو زنا په ټیم کې د دنه د ایمان صحیح دا رخصت شوی په دې وجه باندې خلک وي خدای اخیره خاتمه مې خته اخیره خاتمه ولې یعنی اسنه په داسې وخت کې د مال مرګ راشي مثلا انسان لګیا دی په زنا کې انسان لګیا دی په غلا کې او په دغه ټیم کې د مرګ راشي یا څوک مړ کی یا چې کوم د خپل ته روح وخی نو په داسې حالاتو کې د خو بیا د دنیا نه به ایمان نه دي نو په دې وجه وی الله اخیره خاتمه مې د ایمان سره ده نو اذا ذن العبد ابو هريره فرمایي کله چې دینا کوي بندا خرج وذ منه ددن الايمان ایمان فكان نو د ایمان فوق راسي د بسر د پاسه کذلته پشانت د سوري فاذا خرج کله چې وذ من ذلك العمل د عمل نه داسړه رجع بیر تراشی الیه د ایمان د ایمان رواه ترمذی و ابو داود الفصل الثالث فصل ثالث پدې کې هغه احادیث جمع دي چې د مشکات المصابی والا
چې کوم دریم فصل سیوا کړی دی نو پای کې ضروری نه چې کم کتاب نه خو په دې موضوع باندې مختلف احادیث د کتلی او راجمع کړي په دې کتاب کې خو دي نو حضرت معاذ نه دا روایت نقل لې الفصل الثالث فصل ثالث ته بیان د هغه احادیثو کې چې هغه د کبایر او د منافقت د باب سره متعلق دي نو پای کې دا روایت څوک نقل کوي حضرت معاذ عن معاذ یعنی ويروي عن معاذ دا راوی نقل کوي د چانه عن معاذ د معاذ نه قال دا معاذ وی اوصانی ما ته وصیت کړو چا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت کړو بعشر کلمات د لسو خبرو د لسو ټکو نصیحت راته کړو د لسو خبرو نصیحت راته کړو هغه کم دی قال پیغمبر علیہ السلام راته ویلو لا تشرک بالله شیئا مشرک د الله سره شی لا تشرک مشرک وبالله د الله سره شی ان شی ایک دویم سو وان قتلت وحرقت اگر کته چا وجلی او کچا وسوځولې کچا وجلی او کچا سوځولې خود الله سره بسوکو نه شریک یعنی که هر حالت د باندې راشي کته خوشاله کته خفه که پتا لوګه د که پتا تندر که پتا خوشحالي ده که پتا غم ده په هر حالت کې بد الله سره بسوک شریک نه لا تشرک مشرک او بالله د الله سره شنت شي وان قتلت اگر که وجل شي وحرقت اگر که وسیدل شي دویم ولا تعقن والديك او نافرمانی مکو د خپل مور او د خپل پلار ولا تعقن عاق منا عق منا نافرمانی کول ولا تعقن تاکید ورته وشو لا تعقن بالکل نافرمانی مکو والديك د خپل دوړو مور پلارانو یعنی د مور او د پلار نافرمانی وکړه مکو وان امراک اگر چې د پلار ته حکم وکيو د امور ان تخرج چوذت من اهلك د خپل خزي او مالک او د خپل مال نه کدا مور او پلار ته و چې دا خدم پرې او دا بچیم پرې دا او بس دا بزن له خدای به ساتي او ته به زما سناسي نو په دې بنیاد باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مور بچی ته سوې لا تعقن والديك نافرمانی بنه کې د مور او د پلار د مور او پلار نافرمانی بنه کې وان امراک اگر کدا مور او پلار ته حکم وکي ان تخرج چې ته وځي من اهلك د خپل بچونه او مالک او د خپل مال چې مال او بچی د ټول لری کوي کنه هم ته د مور او پلار نافرمانی نه کوي دی وخت تاسو ګوره خلک چې نو هغه د مور او پلار سره ورانه یې چا په سر د خدي په سر د بچی په سر د پیسو په سر د کوټې په سر د جیدات په سر نو د مور او پلار نافرمانی په هیڅ صورت کې نه کوي ها کاغذ تر شرک خبره کوي نو داغه متعلق د الله تعالی واضح هدایت دي وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما کر شرک خبره لته کوله به خبره ممنه خود د دې باوجود وقل لهما قولا بلیغا چې خبره ورته کې نو اسانه او مؤثره خبره ورته کو ولا تتركن صلاه مكتوبه ولا تتركن او مپرېږدا صلاه من مكتوبه فرض من مپرېدا تاسو چې راکمه د ما مخې ته ناشتي شاګردان یې تاسو د شاګردانو ځان ته وګورئ تاسو کې سحر کم چامونز په وخت کړه او اوس کم چامونز په وخت کړه په خپل هر کړه ځان پیژني پیغمبر علیہ السلام معاذ وی چې لا تتركن ما ته پیغمبر علیہ السلام په لږ خبرو کې یو نصیحت دا کړو چې خپل مون بسکه فرض مون بنه پرې دا په وخت باندې کې متعمدا قصدا به فرض مون نه پرې فإن من دک چې کم سړی چې ترک پریک دي صلاه من مکتوبه فرض من کم سړی چې فرض من پری دي متعمدا قصدا فقد برئت یقینا خلاص شو منه د ذمه الله د اللازمه اللازم وریا غستره چې کم سړی دا کلمه وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله د جنت ته بوزم نو چې سړی قصدا من نه کوي نو چې مونږ قصدا پرې خو نو دا د الله د دې مورینه وته ولا تشربن خمرا او بل راته دا ویلو چې شراب بنس کې شراب نه مراد د نشي کارونه بنکه فانه ذک چې دا شراب چې د راس کل فاحشه دا سر د هر دین بدعملی د هر بدعملی صرف شری نشي دي واياك والمعصيه او ځان ساته د هر ګنانا واياك او ځان ساته والمعصيه د هر ګنانا د هر ګنانا نه ساته د تمو ګوره چې دا وړه ګنا د غټه ګنا ده خو چې ګنا ده د ګنا نه ځان ساته فإن ذکچی بالمعصیت د گناہ په وجبانه حل نازلیږي سخط الله د الله غصه د گناہ په وجه الله سړي د غصه کیږي نو گناہ مکو و اياک والفرار من الذهب و اياک اوزان ساته والفرار د سنه د تیخت نه من الذهب د جنگ نه د تیخت نه ځان ساته و ان هلك الناس اگر چې هلاک شي ټول خلک او ان هلك اگر چې هلاک شي الناس
ټول خلق که ټول خلق هم د شهیدان شو خو ته به د جنګ نه تښتې. واذا اصاب الناس موت واذا وکله چې اصاب ورسیږي الناس خلق ته موت مرګ داسې بیماری راشي چې په کلیوالو ټولو باندې بیماری خوره شي وانت فيهم او ته په دې کلي کې نو فثبتو ټینګ پاتې شه تختما ځکه چې ته وتښتې نو ستا د وجې نه به نورو خلکو ته تکلیف شي. لکه دا اوس دا بیماري وه کرونا بیماري وه نو په دې کرونا بیمارۍ کې حکومت به ویله که د خپل کور نه به نه دی په خپل ځای کې به ناست یې تبلیغیان به یو ځای نه بل ځای ته نه دي سکولیان به د یو ځای نه بل ځای ته نه دي دا یې ولې وې دا ځکه چې د یو ځای نه بل ځای ته ځي نو هغه جراثیم ښه خورېږي نو کله چې وایي دا اصواب الناس کله چې ورسېږي خلکو ته موت المرګ وانت وتفیهم په دوی کې نو فثبتو په هغه ځای کې څه شه کلک پاتې شه په الله بروسه وکړه الله به دې ساتي. وانفق او بلې ورته څه ووې وانفق على عیالک او پیسې خرڅ کوه په خپلو بچو باندې. عیال وایي د کور خاندان خلکو ته مور دا پلار دی بچي دي نوسي دي کوم چې ستا په تربیت کې راځي دا ټول پکې راځي. وانفق او خرڅ کوه على عیالک په خپلو بچو باندې من طولک د خپل وس مطابق وس چې څومره دی اقه کوه ښه دا ګوره دا چې بچی کله د مور پلار نه مطالبه کوي د هغې څیزونو چې هغه د پلار په وس کې نه د مور په وس کې نه نو بیا پلار او مور چې هغه په بدعملو باندې اخته شي په سودونو اخته شي بیا په رشوتونو عادت شي نو په دې وجه الله تعالی مسلمانانو ته وایي خرڅ کوه په بچو خو دا مطلب نه دی چې بچي په سر کا او چې میچا دې د باندې کوي بلکې څه پې کوه من طولک د خپل وس مطابق د څه مطابق د خپل وس مطابق په خپل بچو باندې خرڅ کوه. او اخري خبره ورته دا ویله 9 نمبر چې لا ترفع موجته عنهم د دوی نه عصاک لاټئ چوکه د ځان سره ساته د بچو نه چوکه موجته وه وهې څه ولې وهه ځکه چې هغه منځونه نه کوي نو سزا ورکوه هغه چې دروغ وایي سزا ورکوه نصیحت هم ورته کوه چې نه کوي بیا سزا ورکوه. نو ولا ترفع موجته عنهم د هغې نه عصاک لاټئ ادبا د ادب لاټئ واخبهم فی الله او بچي د الله نه یروه د چا نه یروه د الله نه یرو مونږ د چا نه یرو مونږ د بو نه یرو مونږ خلک وایي هغه د بو راغی هغه د طلا راغی هغه د پلانې راغی هغه د بشیر راغی داسې مونږ یرو نو دا چې څوک یری نو دا ډېر ظلم کوي د یری نو داسې یروه چې مکه وګوره په دې باندې الله خفه کېږي بیا به جهنم ته واچوي الله دې مونږ جهنم نه وساتي جهنم ډېر ګرم دی او الله تعالی چې کوم خلک یې بدي شي څوک دروغ وایي هغه جهنم ته اچوي څوک لا کوي جهنم ته اچوي نو ګوره دا واخبهم فی الله یروه بچي دي د الله نه رواه احمد. وعن معاذ د معاذ روایت دی قال دی رضی الله عنه اوصانی ما تنسیت کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم بعشر کلمات د الله خبرم یا ورته دا ویلو چې لا تشرک بالله شیئا د الله سم شریک او څه شی وان قتلت اگر گوجل شي وحرقت وسدول شي ولا توقرن والديك د مور بلار نه فرمانی مکو ان امراک اگر که حکم درته کو مور بلار ان تخرج جوز من اهلك د کور نه دی او مالک او د پیسو نه دی ولا تتركن صلاه مکتوبه او مفرد فرض فإن ذلك من ترك چاچ پرې خو صلاه من مکتوبه فرض متعمدا قصدا فقد برئت نو دی بیدار شو د اخلاص شو منه دنا بری ذمه الله الذي مواري ولا تشربن خمرا او شراب مسك فانه ذكر شراب چې راس كل فاحشه دا سر د هر بدمله واياك ذن ست والمعصيه دغناهنا فان بالمعصيه ذلك چې بغنا باندې هل نازلېږي سخط الله د الله او اياك وذن ست والفرار د تخت من الذهب الى جنه وان هلك الناس اگر چې هلاك شي خلق واذا اصاب الناس وموت کله چې ورسیږي خلق ته مرګ وانت وطيبهم پای کې فثبت نقلق پاتې شو انفق على عيالك او خرج کو په خپل بچو باندې من قولك طول نخطو من قولك د خپل وس مطابق ولا ترفع موجه عنهم داغين عصواك لاټي ادب د ادم واخفهم بالله او يروي د الله نه د الله په باره کې د الله د نافرمانی نه ويروم. رواه احمد دا حدیث مسند احمد والا نقل کړي. وعن حذیفه حضرت حذیفه رضی الله عنه بل صحابي دی هغه فرمایي چې انما النفاق دا منافقت چې وونه دا وو على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې با په دور کې با خلکو په منافق پیژاندو پیغمبر